السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړئ. دوستانو تاسو به خبر یې چې یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې د پیښور په دغه هلک او په جینۍ باندې ډیر زیات نیوزونه وچلیدل. چا ویل چې وفات شوي دي او چا ویل چې نه دي وفات شوي. نو د هغوی د کورنۍ بیان راغلی دی، رور یې ټول حقیقت ښکاره کړی دی چې دوی سره زمونږ څنګه تعلق و د دغه جینۍ سره، او آیا دغه وفات شوی دی او که نه دی وفات شوی. بیا ورسره پلار خو بیان کړی دی. نو دوستانو تاسو موږ سره اوس د هغوی بیان واورئ. خدای نه د شروع کېدو نه مخکې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملګرو تاسو ته به پته وي چې د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې د دې هلک او جینۍ په باره کې ډېر زیات نیوزونه وچلیدل چې دوی دواړه یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله او دوی بیا تښتېدلي وو، یو بل سره یې واده کول غوښتل وي، واده یې کړی مو. بیا چې کله کور ته رالل نو د جینۍ ورور راپاڅېده او دوی دواړه یې وویشتل، مړه کړل او د دواړو جنازې په یو ځای باندې وشولې. خو بیا د هغې نه پس د دغه هلک ورور بیان وکړو چې ورسره خوا کې پلار خو هم ولاړو، په سوشل میډیا باندې راغلی. هغوی ویل چې دا هسې یو افوا ده چې خلکو خوره کړې وه. او زموږ زوی هم ډېر زیات مشهور کو، هغه اوس په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې کوي. نو هغوی ویلي دي چې تاسو نورې په ده باندې نور نیوزونه مه کوئ ځکه چې دا ښه روغ جوړ دی، نه دی وفات شوی، چا نه دی ایښتی. دغه جینۍ سره یې مینه کوله، واقعي چې مینه وه مونږ ورله رشته خو هم ورلېږلې وه، خو هغوی مونږ له دغه رشته نه راکوله. مونږ ډېر زیات کسان ورلېږلي وو خو هغوی دغه نه منله، مونږ یې نه راکوله. او زمونږ ورور هم نه دی وفات شوی، نه یې دی ایښتی، او هغه جینۍ هم نه ده وفات شوې، په کور کې ده. او هغه هلک هم په خپل کور کې دی، نه واده شوی دی او نه هغوی مړه شوي دي. دا هسې یو افوا وه چې په سوشل میډیا باندې وي خوره شوې وه. نو د هغوی دا بیان و چې موږ تاسو سره شریک کړو. د دې حساب د معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ.